سنت څه ته ویل کېږي او حدیث څه ته ویل کېږي. نو دغه یو لمبا چوړه بحث دی چې د سنت او د حدیثو په مابین کې فرق څه دی. هغه خبرې اوږدې دي، فرق شته نشته، څه فرق دی، خبرې اوږدې دي، عوام په هغې نه پوهېږي. خو موږ وایو د رسول الله مبارک د سنتو مطابق به زندگی تیری. نو دا سنت وایي څه ته؟ نو سنت اصل کې خپله معنا د طریقې ته ویل کېږي سنت، او په اصطلاح کې سنت هغې طریقې ته وایي چې د دواړو جهانو سردار مبارک په هغې باندې جون تیر کړي. رسول الله مبارک چې په جون تیر کړی دی هغې ته ویل کېږي سنت. او د دواړو جهانو سردار مبارک د دې دعوت هم ورکړی دی چې داسې تا په دې طریقه جون تیر کې، او صحابه په هغې باندې عمل هم کړی دی، هغې ته ویل کېږي سنت. دغه سنت دی چې په کومه طریقه باندې رسول الله مبارک جون تیر کړی دی هغې طریقې ته ویل کېږي سنت. اوس دا سنت بیا په دوه قسمه دی. یو ته ویل کېږي سنن هدا، موږ ورته سنت مؤکد ورته وایو ته، او بل ته سنت غیر مؤکد وایو. نو که سنن هدا ورته او که سنن زواید ورته وي، او که سنن مؤکد ورته او که غیر مؤکد ورته وي. نو موږ وایو یاره د ماسپښین دا 4 رکعاته سنت کوم خو سنت مؤکد وایو که نه، د سار 2 رکعاته سنت کوم خو سنت مؤکد. نو دې ته سنت مؤکد هم وي او دې ته سنت هدا هم ورته ویل کېږي. نو دا سنت مؤکد او سنن هدا څه ته ویل کېږي؟ دا هغه شی دی هغې ته وایي چې د دواړو جهانو سردار مبارک په دې باندې همیشوالي کړی دی، خو په طریقې د عبادت بس. چې په کوم شي باندې امام الانبیا مواظبت کړی دی او همیشوالی پې کړی دی په طریقې د عبادت، او بغیر د عذر نه امام الانبیا نه وي پرېښې، کله کله یې پرېښي وي د عذر د وجې نه. نو دې ته ویل کېږي سنن هدا او سنت مؤکد ورته وایي. لکه د سهار دا 2 رکعاته سنت چې موږ کوو دا رسول الله مبارک کړی دی، خو په طریقې د عبادت یې کړی دی. دا په طریقې د عبادت رسول الله مبارک کړی دی. یا د جمعې دا جمع چې موږ کوو نو دا جمع رسول الله مبارک کړی ده، خو په طریقې د عبادت یې کړی ده، همیشوالی پې کړی دی. یا اذان موږ کوو او یا اقامت موږ کوو نو دا شوي دي، خو دا په طریقې د عبادت باندې رسول الله مبارک کړی. اقامت صحابه وکړي، رسول الله مبارک ورته چل ښولی دی. نو ما تاسو ته وي چې سنت مؤکد او سنن هدا هغې ته ویل کېږي چې امام الانبیا کړي په طریقې د عبادت باندې او همیشوالي پې کړي، بغیر د عذر نه یې پرېښې، کله ناکله یې پرېښې دی، او د دې په کولو کې ثواب دی. دې ته ویل کېږي سنن هدا او سنت مؤکد ورته ویل کېږي. دویم دی سنن زواید، سنت زواید ورته ویل کېږي، سنن زواید او سنت غیر مؤکد. نو سنن زواید او سنت غیر مؤکد هغې ته ویل کېږي چې دا رسول الله مبارک په طریقې د عادت باندې کړی دی. په طریقې د عادت امام الانبیا چې کوم کارونه کړي هغې ته ویل کېږي سنن زواید او سنن غیر مؤکد. د دې په کولو کې ثواب شته، او که دا دې پرېښودل نو په دې کې څه ملامتیا نشته، او که دغه سنت مؤکد پرېږدې نو د هغې په پرېښودو باندې به پر ورځ د قیامت امام الانبیا ته بیا ملامت دی. نو د سنت مؤکد په پرېښودو ملامتیا او د سنن زواید په پرېښودو ملامتیا نشته. بس رسول الله مبارک په طریقې د عادت باندې کړی دی، په کولو کې ثواب دی. مثال به درکړم، رسول الله مبارک تل کړي، رسول الله مبارک ولاړه کړې ده، رسول الله مبارک ناشته کړې ده، رسول الله مبارک خوراک کړی دی، او یا رسول الله مبارک خوراک کړی دی. نو دغه ناشته پاته خوراک څښاک رسول الله مبارک په طریقې د عبادت باندې نه دی کړی، په طریقې د عادت یې کړی دی. لکه زمونږ ستاسو د ناستې هم یو عادت دی، زمونږ ستاسو د ولاړې هم یو عادت دی، زمونږ ستاسو د خوب هم یو عادت دی، د رسول الله مبارک د ملاستې د خوب هم یو عادت و. نو اوس که په هغې
طریقه ته سم نه لې په هغې طریقه خوراکونه کې ګناه پکې نشته خو که د رسول الله مبارک په طریقه باندې خوراک وکړه د رسول الله مبارک په طریقه باندې دې ملاسته وکړه د رسول الله مبارک په طریقه باندې دې ناسته وکړه نو ثواب پکې شته دغې ته ویل کېږي سنت مؤکد نو د دواړو جهانو د سردار مبارک د سنت مطابق به ژوند تېرو